السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اولسمه سپرا سورة یونس آیت نمبر دا 22 آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. دماغی عزتمند اوریدونکو، نن سبق شدا دا پرون سبق سره تړلې ده. پرون سبق کې مونږه دا خبره ویلی و چې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې مشرکینو نه ته پوښتنه وکړه چې تاسو ته د ځمکې او د اسمان نه د رزق څوک دیر کوي او د تاسو د اوریدلو او د لیدلو اختیارمن څوک ده او دا پیدا کون کې څوک ته چې د هر شی پیدا کوي، مړی نه ژوندې پیدا کوي، ژوندۍ نه مړی پیدا کوي، او د دنیا د کائناتو د انتظامات څوک چلای، نو دوی په خپل تا ته ویلو چې د الله کوي. نو بیا ورته پوښتنه وکړه چې تاسو بیا الله نه یریږئ ویلې نه؟ نو اوس الله تعالی ورته په خپله فرمایي فذلکم الله ربکم الحق. دغه د تاسو الله ده، نه خو د تاسو بت الله ده، نه د تاسو قبر الله ده، نه د تاسو زیارت الله ده، نه د تاسو بل شي الله ده چې تاسو ته سجدا کوئ. تاسو الله چې ده، د تاسو معبود چې ده، د تاسو عبادت لایق چې ده، هغه دغه الله ده چې دا برحق ده. فماذا بعد الحق، نو چې حق دا شولو نو حق نه بعد به څه شی پاتې شو؟ الا الضلال، مگر گمراهی پاتې شو. یعنی حق نه بعد به څه شی پاتې شو؟ مگر گمراهی پاتې شو. نو چې الله حق ده، الله د عبادت لایق ده، نو الله نه علاوه څومره خدایان دي دا ټوله گمراهی ده چې دی خلکو ځان نه جوړ کړی دي. فأنى تصرفون، نو تاسو کوم طرف ته وخت یو، کوم طرف ته روان یو، کوم طرف ته واوړئ، چې ته روان یو؟ الله مو پرېږدولی ده بل چا پسې ګرځئ، الله مو پرېږدولی ده بوتانو پسې ګرځئ، الله مو پرېږدولی ده زیارتونو پسې ګرځئ، الله مو پرېږدولی ده قبرونو پسې ګرځئ، الله مو پرېږدولی ده انسانانو پسې ګرځئ. كذلك حقت كلمة ربك، همدارنګې پوره شوله خبره د رب دته، یا حق ثابت شوله خبره د رب دته. علی الذین فسقوا، په دې فسقانو خلکو باندې، انهم لا یؤمنون، چې بشکه دو ایمان نه راوړي. فسق نافرمانی ته یی، شرکم فسق ده، کفرم فسق ده. که یو مسلمان هغه د الله نه بغاوت کوي دا هم فسق ده. نو الله فرمایي چې دې باوجود چې دوی بیا هم شرک کوي، بیا هم د الله عبادت نه کوي، بیا هم الله نه علاوه بل چا ته سر ټیټوي، بیا هم الله نه علاوه بل چا په نوم باندې نظر مانی، بیا هم د الله تعالی نه علاوه بل چا نه مدد غواړي، بل چا نه دعاګانې غواړي، بل چا ته ځان محتاج کړی ده. نو الله فرمایي چې بس بیا دوی ایمان نه راوړي. اصل کې دوی ته به ایمان راوړلو ولا نشي ویلی، دوی ته به مؤمنان نشي ویلی. نو دې د وجې نه د ما عزتمندو چې هر مشکل پیښ شي، نو دا ایمان د دې مونږه چې مشکل کشه الله ده، بل څوک مشکل نشي لري کولی. که دا ټوله دنیا هم در سره ملګری شي کنه، بل څوک تا نه مشکل نشي لري کولی. او که حاجت د طرف پیښ شي، محتاج شولې، نو حاجت روا هم صرف الله ده، بل څوک د تا حاجت نشي پوره کولی. او که خوراک د سره نشته، رزق د سره نشته،
نو یاد ساتي روزي رسانم الله دا رزقم الله ورکي نو دې د وجنا عبادتم دی الله پکار دا سجدا هم الله تعالی لګوا تابعداري هم دی الله وکا اطاعت هم دی الله وکا خبره هم دی الله ومنا نو دا نور خدایان پرېګ دوا صرف او صرف د الله بندا جوړ شه اوس ترجمه ته متوجي شو فذلكم الله ندغ الله ربكم رب دي تاسو دا الحق حق فماذا نتشدي بعد الحق ورست دي حقنا الا الضلال مگر گمراهی دا فانا نکم طرفتا تصرفون تاسو اڑولای کیگو کذالک هم دارنگی حقت پورش ولا یا پورشوی دا کلمت ربک اغا فیصله د رب دتا علی الذین فاغ خلق باندې فسقوا چاغوی نفرمانی کړی دا انهم لا یؤمنون چې بشک اغوی ایمان نه وروړي الله تعالی په دې سبق باندې متپویا او الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق